ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. ورونو نن مو دا خبره ذکر کوو چې یو خو دا وي کومه عام زنا چې وي نو هغه وي. دویم د زنا والا دم څه شی دی او زنا ته کوم شی لار کولاوي. نو یو د هغه نه دا دی چې د ډمتوب چې دی ټنګ ټکور چې دی نو دغه زنا دپاره دم دی او دغه زنا دپاره لارې کولاوي. لکه فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي الغناء رقیة الزنا، د ګانې بجانې چې دي دغه دم دی د زنا دپاره. ټنګ ټکور اورېدل چې دي نو دغه زنا دپاره دم دی او دغه خلک رابولي زنا طرف ته. یو لوی عالم ولید ابن یزید ابن ولید رحمت الله علیه فرمایي څه روایت کی هغه خپله تقریر کول خلکو ته یو ځلې نه خلکو ته دا خبره وکړه یا بني امیه ایاکم والغناء فانه ینقص الحیا. ای بني امیهو د ټنګ ټکور نه ځان وساتئ، دا حیا کموي او شهوت چې دا سیوه کوي او زیاتوي. او بل دا چې کوم سړی په مجلس کې چې ګانې بجانې غږوي ګانې بجانې یا وایي نو کوم سړی چې سندرې وایي او خپل مجلس نه لرې کوي دغه سړی مجلس کې مه پرېږده، دا مجلس نه لرې کوه. دغه مجلس دپاره یو زهر دی چې دا نور خلک هم خرابوي. یو عالم باره کې رسي وی هغه فرمایي یو ځلې هغه لاړل یو ملګري څه شپې دپاره. نو شپې څه کله اوده کېدو نو دې ټایم کې د دې په غوږونو باندې د ګانو بجانو آواز ولګېدل. نو دا کوم د کور مالک دی نو هغه ته یې چې یاره د ټنګ ټکور چې دغه بند که. دا کور مالکو ته یې وما تکرهو من ذلک، ته ولې دغه بد ګڼې، څه وجه دی؟ دا تا باندې ګانې بجانې چې دي نو دا ولې بدې لګي؟ نو هغه ورته فرمایي دا ټنګ ټکور چې دی دا د زنا جاسوسي کوي، یعنی زنا ته خلک راوړي او زه دا نه خوښوم چې زما لور دې زنا جاسوسي واوري. چې دې خبرې باندې ځان لږ پوه کړه. کوم کور کې چې ټنګ ټکور غږیږي ګانې بجانې غږیږي نو د دې ټنګ ټکور مطلب دا دی چې د کور کومې جنکۍ یا ښځې وي دا به زنا طرف ته میله کېږي. نو دې نه ځان ساتل پکار وي. د کوم چې ټنګ ټکور وي نو دغه دعوت ورکوي دې خبرې طرف ته چې دغه زنا طرف ته خلک میله کړي. او دا نه قرآن کریم حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګڼ په دې خبرې ګواه دي چې کوم سړی ګانې بجانې اوري د دې په زړه کې به منافقت داسې زرغونېږي داسې به راټوکېږي لکه څرنګې چې په اوبو سره فصل یا تخم چې دی هغه کېږي. رونو دغه ټنګ ټکور نه ځان ساتل پکار وي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې مونږ د هغه په مذهب یو هغه فرمایي ویګه کوم سړی ټنګ ټکور کوي او بیا دغه ټنګ ټکور او ګانو بجانو واوري او دې نه خوند واخلي نو دې سره سړی چې دی دغه کفر کېږي. همدارنګه که چېرته یو مجلس جوړ شو هغه مجلس کې ګانې بجانې غږېدلې او دوی دغه ګانې بجانې اورېدلې یو ګانه وویله بل ورپسې اواز وبستل چې اوس یې خوند وکړو یا مطلب مخکې یې وویه یا بیا وویه خو چې څه به هر حال اواز یې وبسته نو دغه انسان دغه سړی په دې سره هم کفر کېږي. نو وروڼو دغه ګانې بجانې چې دي نو دې نه ځان ساتل پکار وي. یو خو دا ټول غټ نقصان دا دی ټول نه غټ چې دغه ګانې بجانې چې وي دغه انسان د زنا طرف ته میل کوي، شهوت یې زیاتوي او زنا طرف ته بوځي. او بل دا چې دغه د شیطان یو دم هم دی چې خلک ګانو بجانو طرف ته بي او زنا طرف ته